یو پیر حضرت فاطمه خفه شوله د خپل خاوند نه، حضرت علي نه خفه شوه، راله د پلار کره. نبی علیه صلات وسلام کور دی راغی او چې څنګه راله خپل پلار ته په غېږ کې ورسم لاستله او ویې ژړل او چغې کړلې. نو پلار ورته وایي فاطمې لورې ولې ژاړې؟ تا د څه تکلیف دی؟ خاوند نه په دې خبره تی وهلې، په تا باندې کار کوي، په تا باندې خدمت کوي، ټول عمر دی مور پلار د خیرې کوي، ټول عمر خیرې کوي. پلار صرف په قار کې راغلی دی، زوی په قار کې راغلی دی او دا لور ورته شپه ورځ خیرې کوي. دا خیرې ما د ښځو اورېدلې دي چې مور پلار دې څنګه کوي. نو حضرت علي صاحب ولاړ ناست دی او حضرت فاطمې نبي علیه السلام ته ټولې ګیلې چې کله وکړلې، نو نبي علیه السلام ورته څه وایي؟ لور ده، د دواړو جهانونو سردار د هغې لور ده. فاطمې زما یو څو خبرې واوره، لوریانو ته داسې نصیحتونه وکړي چې کورونه آباد شي. وایي تا ته پته ده چې ستا خاوند څومره قابل سړی دی، څومره بهادر دی، څومره ښایسته دی. وایي زه ته په دې مکه کې وګوره، په دې قریشو کې ستا د خاوند په شانې ښایسته هلک شته؟ وایي نه داسې نشته. وایي ستا د خاوند په شانې بهادر پکې دی چې ما ته کله یو مورچه سخته شي نو زه پې حضرت علي ور اچوم. هغه ورته وایي او دا خو راته پته ده. بیا ورته وایي وایي ستا داسې خاوند دی، ټیک ده ته به ترې خفې، خو ستا داسې خاوند دی چې ټولو خلکو زما نه انکار کوو، په ما ایمان نه راوړو. دا هلک اول پاسېدلی په ما ایمان راوړلی، په هلکانو کې لومړی مسلمان دا دی. دا ټول صفتونه چې ولکله بیان کړ، ښځه چې د خاوند صفت وکړي خو ډېره خوشحالېږي چې ستا داسې خاوند دی او داسې خاوند دی. بس په خندا شوله، اوښکې پاکې کړلې او یا رسول الله صلی زه خپل کور ته ځم، بس زه ګیلې نه کوم، خپل خاوند خواله ځم. بس چې کله حضرت علي صاحب دا خبرې واورېدلې، دروازې کولاو کړله او راغی او سیده د دواړو په منځ کې کېناستو، ځکه پوه شو چې ښځه هم خوشحاله ده او سر هم خوشحاله دی. نبي علیه صلات وسلام د دواړو روغه وکړله. وایي علي بچا ته د کور نه بار کار کوه او ښځې ته وایي لور ته فاطمې لورې ته د کور نه چې ودېدله. وایي نبي علیه صلات وسلام د لاس نه ونیوله، د لاس نه. دا د نبي علیه السلام کمره ده او دغه د حضرت علي صاحب کمره ده او دا لورې د حضرت علي کمرې ته ورواړوله او حضرت علي ته ویل علي بچا دی فراش. او د حضرت فاطمې لاس راواغستو، حضرت علي له په لاس کې ورکو. دا د هغې واده و، په خپله باندې لور راپاسوله او د نبي علیه صلات وسلام بچی ده او حضرت علي له یې ورکړله. داسې واده که چېرته چا وکړو دا ډېر بېغیرته دی. ګوره د لور د واده د ډوډۍ نه یېرېږي. یعنې د نبي علیه صلات وسلام د لور نه به د چا غټه لور وه. د خویندو بچیانو ته مې هم داسې مطالبې د پلارانو نه مه کوئ چې زما واده به داسې کوئ او داسې به کوئ. او هلکانو تاسو هم د خپلو پلارانو دا مطالبې مه کوئ چې داسې جنګ به داسې جنګ به. تاسو یقین وکئ، دا سپینګیري ناستې دلې په ایمان باندې ووایي چې په کم واده کې زیاتې خرچې وشي او ډېر د شریعت خلاف کارونه پکې وشي، دا نکاح سر ته نه رسېږي، یا ماته شي یا پکې اختلافات راځي. زه به دې ګواه یم. او کومه نکاح چې څومره په سادګۍ باندې شوی دی او د هغې کوجدن په سادګۍ باندې شوی دی او د هغې واده په سادګۍ باندې شوی دی، په هغې کې ډېرې غټې غټې فایدې وي. او کله چې ویل دا لاس ولا په لاس کې ورکوو، ویل علي یو خبره مې واوره، خبره غوږ څه ویلې دي. وایي دا مې د فاطمې بچی لاس ستا په لاس کې درکو، وایي دا مې د دنیا او د آخرت خیر ستا په لاس کې درکو. د دې قدر کوه. لوریانو داسې تربیت وکړئ چې سبا په لور باندې فخر کولی شئ چې چاته حواله کې چې ورته وایي چې ستا کور به بدلوي، سبا به مشکل نه جوړوي تعالی. نن سبا کورونه ولې ورانېږي، طلاق ولې راځي؟ حضرت علي وایي زما خیال خو دا و چې هر پلار د خپل لور صفت کوي. فاطمه د دنیا او د آخرت خیر دی. وایي زه په دې نه پوهېدم چې نبي علیه السلام دا خبره ولې وکړله، خو ټیم تېرېدو ویل یو شپه داسې راغله چې زما په ښځه باندې درد راغلی دی او ډېر په تکلیف باندې دا شپه تېره کړه، ټوله شپه خوب ونه کړو. وایي سهار چې کله راپاڅېدو نو ما ورته ویل چې داسې وکړه چې مونځ وکړه او ته اوده شه، او زه چې کله مونځ وکړم نو دا پخلی مخلی او دا ناشتې به دې غم به زه د ماشومانو دپاره نن وکړم، ته مه کوه. هغه چې کله زه جومات ته لاړم او بیرته راتلم نو حضرت فاطمه الزهرا ده او سر یې تړلی دی او هغه په کچن کې دی ناسته ده او بچو له پخلی کوي او د ناشتې انتظام ورله کوي. ویل ما ورته ویل چې ګوره فاطمې ته خو بیمار یې، ټوله شپه دې خوړلې ده، آرام وکړه، نن به دا خدمت زه وکړم. ویل ما له یې جواب راکړو خویندو دا واورئ، که خاوندان ګټل غواړئ نو داسې عمل شروع کړئ، داسې خوی شروع کړئ، بیا به ستاسو کورونه جنتي جنت. څه ورته وایي؟ وی علي وی ما ته چې د الله په عبادت کې څومره خوند میلاویږي که نه، دومره خوند ما د ستا په خدمت کې میلاویږي. ما ته چې څومره اطمینان د الله په عبادت کې میلاویږي او زه په مونځ باندې ودرېږم او څومره خوند ماله راکوي، نو چې خاوند له په خپل لاس باندې کله خدمت شروع کوم دقسې خوند ماله راکوي.
تاسو ته پته ده او خاص کر د خویندو ته یم میندو ته چې خاوند د ښځې نه ولې خفه کېږي په دې باندې خفه کېږي یا ولې جامې په ټیم نه راغستي نو ګیلې دې پیدا شي پیزار یې وله نه پالش کړی ګیلې دې پیدا شي چې ډوډۍ غواړي په ټیم یې نه راوړي او کله او بل دا چې دا ښځه او خاوند د ځان له تعلق دی په دې باندې عام خلک نه پوهېږي که دا خاوند سپینګیری دی او که دا ځوان دی خو د شوق دا دی چې ما د روټۍ د خپله ښځه راوالي زما خواته کینی زه ورسره خبرې وکړم که زما څه مشکل یې زه ورسره شیره کړم زمونږ د خاص کر د مشرانې زنانه مونږ میندې دي خفه رانه نه شي خو هغه په دې وجه باندې دا مشکل راشي چې هغه کله خاوند یې کور ته راشي د هله بچا پاسه که د پلار له دې اوبه راواله نو پلار یې ستا د لاس نه غواړي هغې د لور د لاسه نه غواړي نو دا په لور باندې ول اوبه رالي یا به دا پلار وایي چې ما له جامو کې پر دغاښ واچوه دا به هله بچا پاسېږه نو هغه ستا نه غواړي هغې د نوسیو د لور نه نه غواړي په دې اخر عمر کې کله د مور او پلار روان وي بچي ډېر خفه پریشان یې مور او پلار مې به سره وران دي او کورم جهنم دی د خپل بچو ته کور مه جهنم کوئ د خپلو خاوندانو په خپله باندې تاسو خدمت شروع کوئ دې ته په ښه نظر باندې وګورئ خدمت ولا په خپله شروع کوي والله لازم داسې ښځې مې لیدلي داسې زنانه چې هغه په خپله په لخته باندې ګرځي خو خاوند سره هغه ناست دی او هغه ډوډۍ ونه په خپله باندې رالي او خدمت ولا په خپله باندې کوي څومره مینه محبت د هغوی په دې کور کې لهذا میندو خویندو که تاسو په هر عمر کې د خپل خاوند په خپله باندې خدمت شروع کوي ته بیا ګوره چې ستا کور جنت دی او که دا جهنم دی او بیا وایي زما داسې ښځه و حضرت علي صاحب وایي داسې ښځه مې وه چې ماله به کله روټۍ راغستله نو ماله به اول راواغستله د هغې نه پس بیا به ماشومانو ته کېښودله د هغې نه پس به ځان له خوراک و ماشومان چې کله خوراک وکړي نو سهل په دې روډۍ باندې کوي یعنې دې ښځې داسې هم چېرته نه دي کړي چې ځان یې مخکې موړ کړی دی او خاوند ته وروسته روډۍ ښودې ده کورونه که آبادول غواړئ نو یا خو د خاوند سه یو ځای روټۍ خوړل او که نه نو خاوند مخکې کول دا کورونه په دې باندې آبادېږي وایي زه پوه شم چې دا د دنیا او د آخرت خیر دی خو کورونو کې وراني راځي د پخو کورونو کې هم راځي او په ناکارو کورونو کې وراني خامخه راځي که دا نیک دی او که دا بد دی نو اختلاف خامخه د ښځې خاوند راځي دا مه وایئ چې یاره دا ښځه او خاوند به اختلاف نه راځي خو اختلاف ختمول غواړي دلته زه د حضرت علي او د حضرت فاطمې د ژوند یو بله واقع بیانومه یو پیر حضرت فاطمه خفه شوله د خپل خاوند نه حضرت علي نه خفه شوه راله د پلار کره نبي علیه صلات وسلام کور دی راغی او چې څنګه رالله خپل پلار ته په غېږ کې ورسم لاستله او ویې ژړل او چغې کړلې نو پلار ورته وایي فاطمې لورې ولې ژاړې تا ته څه تکلیف دی او د حضرت علي رضی الله عنه هغه کم صفات چې د دې نه خوښ هغې ورته شمېرل شروع کړل او دا ما ته قارېږي زموږ ګوره زما لاسونه خوږ دي او دا په ما باندې خدمتونه کوي یعنې چې دې کومې ګیلې وې هغه ټولې ګیلې نبي علیه صلات وسلام ته وکړلې خدمت را باندې کوي او دا را باندې کوي او دا را باندې کوي حضرت علي رضی الله عنه راغلی دی او د دروازې شاته پټ ناست دی چې زما دا ښځه دی پلار ته څه وایي اوس چې که دا د دې زمانې مور او پلار وی ورونه وی نو فورن وایي که نه په دې وخت کې چې دا لور کله کور ته راشي په سرو سترګو باندې وجاړي نو پلار او مور ورته وایي راځه ته ما په بدو کې نه یې ورکړی زه به تا ازاده کړم د دې خاوند نه د هغې په غوږ کې دقه خبر ور واچې د خاوند نه به دې ازاده کړم داسې زنانه یو د مولیانو نه څوک خبره نه پټوي یو ډاکټرانو نه پټوي ډاکټر نه چې پټه کړي نو خپل بدن به برباد کړي او چې د مولا نه یې پټه کړي نو خپل دین به برباد کړي بېشماره زنانه داسې ماله راغلي دي داسې چې د هغوی مور او پلار دا خپل لور د خپل خاوند نه ازادول غواړي او هغه جنۍ نه غواړي خو ځان یې غلی کړی څه ویلی نه شي او چې کله آزاده کې د دې خپل خاوند نه په دې خبره ته وهلې په تا باندې کار کوي په تا باندې خدمت کوي ټول عمر دې مور پلار د خیرې کوي ټول عمر خیرې کوي پلار سره په قار کې راغلی دی زوی په قار کې راغلی دی او دا لور ورته شپه ورځ خیرې کوي دا خیرې ما د ښځو اورېدلي دي چې مور پلار دې څنګه کوي نو حضرت علي صاحب ولاړ ناست دی او حضرت فاطمې نبي علیه السلام ته دا ټولې ګیلې چې کله وکړلې نو نبي علیه السلام ورته څه وایي لور یې ده د دواړو جهانونو سردار د هغې لور ده فاطمه زما یو څو خبرې واوره لوریانو ته داسې نصیحتونه وکړي چې کورونه آباد شي و تا ته پته ده چې ستا خاوند څومره قابل سړی دی څومره بهادر دی څومره ښایسته دی اوس دته په دې مکه کې وګوره په دې قریشو کې ستا د خاوند په شانې ښایسته هلک شته وایي نه داسې نشته وایي ستا د خاوند په شانې بهادر پکې دی چې ما ته کله یو مورچه سخته شي نو زه پې حضرت علي وراچوم هغه ورته وایي او دا خو راته پته ده بیا ورته وایي وایي ستا داسې خاوند دی
ټیک د تبته خپه استاد د سي خاوند دی چې ټول خلکو زمانه انکار کوو په ما ایمان نه راوړو دا الک اول فاسدل په ما ایمان راوړل فلکانو کومه مسلمان دار دا ټول صفاتونه چې ولکله بیان کړ خزه چې خاوند صفاتونه جوړه خوشاليږي چې استاد د سي خاوند دی او د سي خاوند دی بس په خنداش ولا اوخ کې پاکه کړلې او یا رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل کور ته زم بزګلی نه کوم خپل خاون خاله زم بس کله حضرت علي صاحب دا خبري واورېدل دروازې کولاو کړل او راغی او سیده د دوه په مینس کې کېناستو ځکه پوه شو چې خزم خوشاله ده سرم خوشاله ده نبی له صلوات والسلام د دوه روغه وکړه وی علي بچا تر کور نه بار کار کوا او خزه ته وی لور د فاطمه لور تر کور نه دن کار کوا اوس کور به جوړي دغه تقسیم شو کنه د کور نه بار کار د سړی دی او دن کار د خزو دی او کله یو بل سره تعاون کوي کولای شي نور د بهر کار د سړو دی او دن کار د خزو دی چې په دې طریقه باندې موږ جون شروع کو ته ګور چې څنګه جون جوړیږي